دوستانو ملګرو اکثر خلک تپوسونه کوي او د مختلف مسایلو او د مختلفو خبرو په حق باندې راهنمایي اخلي او دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې نوجوان نسل چې کوم دی هغې له راهنمایي ورکول هغوی دین اسلام طرف ته راغب کول دا د پیغمبرانو هغه طریقې کار او کردارو او همدغه طریقې کار او کردار چې دی دا علماو ذمواري او علماو له پکار دي. یو کس تپوس کوي چې مونږ له داسې یو وظیفه راکا مونږ دا لانجې مانجې ډېرې زیاتې دي چې دا هر څه په خیر باندې حل شي بې اتفاقۍ سبب جوړیږي داسې یو خبره داسې یو وظیفه راوښوه چې مونږ دا مشکل په اتفاق باندې حل شي په اسانۍ باندې حل شي. نو د دې دپاره خو اول خو ګوره وظیفو کارم دی وظیفو خبرم دو هغه یو زلمی د خپلې مور نه تپوس وکړو چې مورې دعا راته کوه سبا مې پلواني ده نو مور ورته چې بچی دعا به هم کوم خو تم لږ زور کوه او که ناسې نه چې ته ما دعا په تمه شي ولته راوپرځئ نو لږه مونږ له پکار دی چې وظایف هم کوو ورسره الله مونږ له عقل راکړی انسانیت یې راکړی په دې هم پوهېږو نو مونږ له پکار دی چې اول کردار ادا کړو په ښه شان باندې ټول مسایل حل کړو که بیا نشي کېدی نو بیا د دې دپاره مجربه وظیفه چې کومه و چې په هغې باندې د انسان مشکل اسانیږي هغه همدغه وظیفه دو چې ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر دا چې یو انسان روزانه 314 وارې وایي ته بیا د دې زور ته ګوره چې دا څومره زور کوي دا وظیفه مخکې وروسته ورته 3 وارې درود شریف وایي دا یو مهمه مجربه وظیفه ده امید دی چې موږ تاسو ټولو مشکل به پې حل شي الله پاک مو خوشحال لره قدرمن لره